بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله. مالك يوم الدين مبارک یو خبر وشولې د الله رب العزت د بعض صفاتو ظهور هغه په دنیا کې کیږي. داسې خبره ځینې تېره شوه لکه څنګه چې د الحمدلله رب العالمین په تفسیر کې بیان شوه. بیا الرحمن الرحیم او مالک یوم الدین د خدای پاک درې صفتونه دي، یو رحمان، بل رحیم، بل مالک. نو بیا د هغې ظهور څنګه شوی دی؟ رحمان دا د خدای پاک صفت د رحمت د عموم دی، نو د هغې ظهور په دنیا کې د هغې مثال او د هغې یعنی مظهر هغه پلار دی. دا د بچی دپاره دا داسې شفقت او داسې رحمت په زړه کې لري، دا د هغې د ظاهروالی ځای. نور بیا د دې دپاره اصل منبع او چینه هغه ده، خو د هغې ظهور دلته شوی دی. دې نه په هغې باندې بیا سړی پوه کېږي چې د خدای پاک رحمت د عموم به څومره لوی وي. عام طور داسې چې پلار دا غواړي چې هر څومره مشقت دا بچی زما تیر کی تیر دی کی، خو چې دی اوچته زندگی تیره کی، اعلی ژوند. کله کله راشه استاز ته حواله کی، نو ورته دا ووایي چې دی تا ته حواله دی، که بالفرض ستا د لاسه دی مړ شو نو هم خیر دی. دا د خدای پاک هغه عام رحمت چې دی د هغې ظهور دلته شوی دی. په خبره یو صفت د خدای پاک هغه رحیم دی، دا د یعنی یو قسمه خاص صفت دی د رحمت. د هغې ظهور په دنیا کې کم ځای شوی دی او د هغې مظهر څه شی دی؟ هغه دی د مور شفقت او محبت. لکه اوس مور دا غواړي چې چېرته زما د دې بچي خوب هم خراب نشي، چې چېرته دی داسې زه ویننم چې هغه زما په زړه جوړه نه وي، تر دې پورې چې څوک دته بد ونه ګوري. دا مور نه خوښوي. نه، د خدای پاک صفت رحیم دی، د هغې مظهر د مور د محبت او شفقت د ماشوم سره دی. او ستاسو وګورئ چې د خدای پاک د رحمت صفت به خلکو ته څومره عام یا څومره لوی وي. نو پلار خو دا غواړي چې د دې ماشوم د دنیا دا ژوند دا د ده په هم مثلو کې اعلی او اوچتي. الله رب العزت دا غواړي چې د دې انسان دپاره دایمي او کامیابي میلاو شي، دایمي او همیشنۍ کامیابي میلاو شي. الله رب العزت بنده نه دا غواړي. نو د هغه یو قسمه صفت دی. اوس پکې غور کوئ چې تاسو څومره خبرې مخې ته راځي. بل د خدای پاک صفت دی مالک. لکه عام طور داسې انسانان چې ماشومان چې څه مسله ورته پېښه شي جو هغه مور و پلار ته راوړي، داسې که نه؟ خو چې کله دا انسان رالوی شي او دی په خپله باندې داسې قوت ته ورسي، نو دته چې بیا مسله او یو خبره ورته راشي مخې ته، څه مشکلات ورته پېښ شي، نو د بادشاه دروازه ټکوي. نو د خدای پاک دا صفت د مالک د هغې مظهر هغه دا دی، لکه دنیا کې بادشاه. نو دلته کې خدای پاک د دې وضاحت وکړو چې مالک یوم الدین، چې تاسو دنیا کې خو داسې کوئ، حقیقي مالک هغه الله دی. الله رب العزت وایي هغه ځای دا څه شو؟ مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک دې ته اصل کې په عربۍ کې دې ته ویلی کېږي ضمیر. نور قسمه به هم داسې راځي او بیا به دا یو قسمه خاص دی. د هغې وجه دا ده چې په عام تکلم او بولچال کې د عربۍ داسې ویلی کېږي نعبدوکه. نعبدوکه معنا ساده، موږ ستا عبادت کوو. نو چې کله دا نعبدوکه غور کوئ چې دا که ضمیر، دا دې ته ضمیر وایي چې دا د خپل مقام نه رامخکې شو، اول وویلی شو، نو دا بیا که نه ویلی کېږي، ایاکه یو ځای ویلی کېږي. دا خپل د هغې تفصیل دی، خو صرف په اسانو الفاظو دومره پې ځان پوه کوي. نو په دې کې یو قسمه خصوصیت راغی.
نو چې دا د خپل مقام نه رامخکې شو دا خصوصیت معنا پکې پیدا شو نو موږ به دلته معنا څه کوو ایاک صرف ستا دا معنا پکې ذکر راغله بیا نعبدو دا د عبادت نه دی د دې دپاره د بنده دپاره لفظ عبد استعمالیږي د خدای پاک دپاره د دې نعبدون لفظ د معبود استعمالیږي او عبادت بیا د دې هغه مبدا او اصل دی او بیا د دې حروف اصل عین با دال دي چې چېرته هم په داسې عربۍ کې د عین با دال استعمالیږي نو په هغې کې معنی د سولیدو وي معنی د بار بار یو عمل وکړی شي لکه عرب وایي طریق معبد یعنی هغه لاره چې هغه کلکه شوي په تلو راتلو سره دغه شانتي ثوب معبد هغه جامې او کپړې چې ډېر استعمال شوي دې ته ویلی کېږي بیا په اصطلاح کې څه ته ویلی کېږي عبادت نو دا طاعت دی ویلی کېږي طاعت ته سره د انتهایي عجزۍ څنګه چې دا بنده په هغې باندې مکلف دی دې ته ویلی کېږي عبادت نو اوس دا بنده عبد دی الله معبود دی دا بنده دا عمل دا عبادت دی انتهایی عجزۍ ته ویل کېږي عبادت دا د عبادت معنا شوه نو ایاک بل نعبدو بیا پسې دی و ایاک بیا حق معنا ده نستعین استعانت د دې اصل لفظ دا دی استعانت ویل کېږي مدد حاصلولو ته مدد غوښتل نو معنا به شي ایاک نعبد و ایاک نستعین مونږ صرف ستا نه مدد غواړو نو اوس دومره خبره پسې اضافي شوه د اسان مفهوم په طور باندې الله رب العزت وایي تاسو زما عباد یئ تاسو زما غلامان یئ داسې شوه نو په هر مانځه کې او په هر قیام کې موږ اقرار کوو چې الله موږ ستا غلامان ایاک نعبدو موږ صرف ستا عبادت کوو و ایاک نستعین صرف ستا نه مدد غواړو ولې نعبدو لفظ نه معلومیږي نو چې موږ د دې اظهار کوو چې الله موږ ستا غلامان یو و ظاهر فقهي مسایلو له راشئ یو کس دی هغه د بل غلام دی غلام دا لکه څنګه چې مخکې زمانه کې به اوس اگر چې قوم من حیث القوم او دغه شانتې دا غلامان خو هغه غلامي نشته نو اوس دغه غلام دی د یو کس لکه څنګه چې څاروی خلک اخلي خرڅوي دغې زمانه کې به دا اخیستلی کېدو خرڅېده نو اوس خدای پاک د هغوی دپاره څومره اختیار ورکړی دی حالانکې دا یو انسان د دې بل حقیقي مالک نه دی دی پیدا کړی نه دی دته ژوند نه دی ورکړی دته صحت نه دی ورکړی نور څومره د خدای پاک د طرف نه په بنده احسانات کېږي دا د نه دي ورکړي لیکن الله رب العزت بندگانو ته حکم څه کړی دی او د دین مسایل څه دي نو شریعت موږ ته دا وایي چې دا اگر چې د مجازي مالک دی لیکن دی د اجازت نه بغیر څه اخیستلی خرڅولی نشي د یوې روپۍ هم څه اخیستلی خرڅولی نشي تر دې چې د هغه د اجازت نه بغیر د جمعې مانځل هم نشي تللی دا ولې وایي دی مجازي مالک دی نو اوس هغه ذات چې هغه د بندګانو حقیقي مالک دی او دی حقیقي غلامان دي هغه دی پیدا کړی نه دی الله دا پیدا کړي دي الله موږ پیدا کړي یو دی مالک هغه غلام ته ژوند نه دی ورکړی که د وخت پوره شي او مړ شي نو یې نشي بچ کولی الله رب العزت موږ ته ژوند راکړی دی دغه شانتې ټولو نعمتونو ته عام هغې ته غور کوئ نو په دې کې موږ د دې اظهار کوو د دې اقرار کوو چې الله موږ ستا غلامان یو اوس چې ستا غلامان یو نو د غلام دپاره بل څوک خو یو آقا یې جو ایاک نستعین موږ صرف ستا نه مدد غواړو نو دا څه شو دا د دې ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا لږ وضاحت شو بیا دلته یوه خبره بله ده هغه دا چې آیا عبادت په ادیانو کې څه حیثیت لري
دا خبره به انشاءالله دا بیا شي. ما علیه